کتونکو ملګري دي را سره محمود جان عمرزی او دغه سلسله روانه ده، دغه ګیمونه دي. دا کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو دا به موږ په ټي وي کته. دا زموږ قومي کیل دی او دغه قومي کیل چې کوم دی نو دا به موږ په دې ټي وي باندې کته. خو نن موږ هغه پریکټیکلي ګورو چې دا عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې زموږ دغه خویندې بچې راغلي دي او دغه ګیمونه کوي. موږ غواړو چې چا سره پکې خبرې اترې خو هم وکړو. خو دا زموږ د سرکاري سکول د جینک او چې هلته نجي سکولونه والا دي نو هغه چې کوم دی هغه د میډیا سره دومره تیارې ناست دي. نو موس یو میم ته وي چې یو خواته 85,000 روپۍ تنخواه او بل خواته 10,000 15,000 روپۍ تنخواه. د 10,000 15,000 تنخواه کې کا سپر اخڅه دي چې هغه انټرویو ورکولی شي، د انټرویو نشي ورکولی. نو چې کوم هم ته ګیله ده نه خو به ترې کوو. دا خو په دې باندې خو چپ پاتې شو. نو دا خو به سبا چې کوم دی زمونږ دا خویندې دا بچې به مخکې څنګه ځي چې دوی دغه میډیا ته نه راځي، په میډیا باندې خبرې نه کوي، دوی خپل ټیلنټ نه ښیي. نو دا ټیلنټ چې کله دوی نه ښیي نو دې سره چې کوم دی نو زمونږ هغه پرمختیا نه کېږي. څومره چې سړي کار دی هغومره چې کوم دی نو د ښځې کار دی. نو دغه خو زه پرېږده، دغه ګیله خو ظاهره کړله. خو دا نن چې موږ تاسو ته کوم ځای ښایو نو دا هغه د خاکۍ ګراونډ دی چې دا په پښتونخوا کې 400 ته د اعزاز حاصل دی چې د ټولو نه ښه ګراونډ چې کوم دی هغه په دغه 400 کې دی. نو زه به چا سره به خبرې اترې خو هم کوو. نو زموږ سره اوسئ. کتونکو په دغه خاکۍ ګراونډ کې موجود یو او دا زموږ قومي کیل دی او دا د پښتونخوا د ټولو نه ښه ګراونډ چې کوم دی، یعنې په دې باندې ډېر زیات لګښت شوی دی او د دې تعریف چې کوم دی نیشنل او انټرنیشنل لوبغاړو خو هم کړی دی. نن په دغه کې زموږ دغه بچې دغه خویندې چې کوم دی خو هم ګیم له راغلي دي او مقابله به کوي د سرکاري سکولونو سره خو او د نجي سکولونو سره خو. موږ سره دې وخت کې دغه ماشومان موجود دي، د دوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی به ګیم کوي. خپله پیژنګلو وکړه د کوم سکول نه راغلي او نن تاسو د خاکۍ لوبغاړی. السلام علیکم. او جی زمانه مدینہ دی اور د پیس کالج نن تک پلیئر یم اور هاکی گیم به مونږ کوو. زمونږ خلاف چې کوم دی آتنګي کالج دی اور یو نیو مسلم کالج دی. او جی څومره وخت نه ګیم کې؟ زمونږ خو دا 3rd ګیم دی، بس چې کله نه کالج کې ایډمیشن کړی دی زمونږ 3rd ګیم دی. څه وایې جیت پوه کې که نه؟ او جی فلحال زمونږ مخالف ټیم نه دی راغلی که نه نه مونږ ته خو همداسې باندې دغه لا د یارې راغلی. او جی نه دی راغلی. درته ووایه چې ګیم اوالي سره تاسو څه وایو د ماشومانو د طالباتو کردار؟ بس جی سبق سره گیم کول ډېر زیات ضروري دي که نه چې څومره فټنس هم پکار دی چې زموږ ګراونډ چې کوم دی هغه ډک وي که نه نو زموږ هاسپټل چې کوم دی خالي وي. نو دا د تعلیم سره زیات امپورټنټ دی گیم کول. داسې ګراونډ مو چېرته ټي وي کې لیده که نه په ورځ نه مو لیده؟ او جی خو 3rd ټایم دی مخکې هم ټي وي کې لیده، اوس هم په ریل کې مو لیده. نن به ګیم کوئ پکې؟ او جی انشاءالله. کتونکو د نورو سره هم خبرې اترې کوو زموږ سره اوسئ. کتونکو څنګه چې موږ ذکر کوو چې دغه ګیمونو سلسله روانه ده د نجي سکولونو سره سره زموږ سرکاري سکولونو سټوډنټانو چې کوم دی په دغه کې خو هم برخه اخیستې ده او پکار ده چې دا د سرکاري سکولونو دغه شانتې ګیم کې دی. خو زمونږ دلته کې د زنانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو هغې له مواقع نه ورکړې کېږي. هغوی خو ویډیو ته راځي، کیمرې ته راځي، خپل ټیلنټ ښیي. نو هلته کې د بل طرف نه چې کوم دی یو ډېر پرشر را روان وي، د هغې په وجه باندې د هغوی هغه ټیلنټ چې کوم دی مخې ته را نه شي. نجي سکولونو کې دغه وي چې هغوی ته د سټیج ښودنه کوي او په سټیج باندې هغوی ته بولډنس وښیي. دا بولډنس نه پس چې کوم دی هغوی په میدان باندې خبرې خو هم کوي. بهرحال موږ سره دلته کې یو بچی ولاړه ده، هغې سره خبرې طریقو د کوم سکول سره تعلق ساتي؟ السلام علیکم. زه سینټینیل سکول نه تعلق ساتم. زما بیسټ گیم چې دی هغه نیټ بال دی. بس موږ خو داسې مخکې نه یو تللی ګیم دپاره، زموږ دا خواهش دی چې موږ نیټ بال کې مخکې لاړ شو. خو بس څنګه چې ستاسو خپله خبره وکړه چې موږ جینکۍ یو، جینکو ته لکه دومره حل کولی او خپل حق نه ورکوي. جینکو ته د اجازت نشته په کیمرې باندې راتللو. خو بس دا زموږ یو شوق و چې موږ سپورټ کمپلیکس ته لاړ شو، مخالف ټیم سره ولوبېږو، موږ نیټ بال ګیم وکړو. دا زموږ بیسټ ګیم دی. څومره تیاری دې کړې ده؟ ما خو بس ښکلې ډېره تیاری کړې ده. بس چې ګیم کو بیا هغې سره پته لګي چې نورو ټیم والو څومره تیاری کړې دي. او نور لوبغاړو ستاسو د سکول؟ زموږ سکول ما سره نور سټوډنټ هم دي، دا زما ملګري دي، دوی ما سره نیټ بال ګیم کوي. دا یو ماشومه هاکي کوي، دا بله والیبال کوي. زما بس صرف زه ټولو ګیمونو کې بس صرف نیټ بال کوم. زما نور ټولې ملګرې چې دي هغوی آل ګیم کوي. خو بس زما نیټ بال بیسټ ګیم دی ځکه زه صرف نیټ بال کوم. ستاسو د سکول کوم ځای کې دی او تر اوسه هم چېرته پوزیشن ترلاسه کړي؟
او جی زمونږ سینټینیل سکول چې دی هغه چارسده کې دی او مونږ اوس هم چې لکه زمونږ په چارسده کې کوم شپږ اووه سکولونه مونږ گیم کړو هغې ټول کې مونږ فسټ پوزیشن اخیستو نیټ بال کې بیا مونږ تلو پېښور ته هم ګیم له کتونکو د ډېرې ګیلو نه وروستو چې کوم دی نو دوی کې به بس مونږ به ده ووایو پښتو کې خبره د غیرت پکې راغی چې مونږ انټرویو ورکوو مونږ خو په دې ګراونډ کې وګرځېدو که نه خو دې کې هم دا د نجي سکول ده او دا چې کومه ده د سرکاري سکول ده زمونږ بچی د دې چارسدې هغوی کې ډېر زیات ټیلنټ دی خو هغوی ته مواقع نه ورکړې کېږي دلته کې مونږ څه ده تعلیم وکړي استاذه به جوړېږي نه هغه جرنلسټه جوړېدی شي ډاکټره جوړېدی شي پیلټه جوړېدی شي انجینیره جوړېدی شي نن سبا پولیس کې زمونږ ډېرې خویندې چې کوم دی هغه راغلی نو دغه طرف ته هم یو نظر پکار دی سپورټسمینه جوړېدی شي دا سپورټسمین دي خو دوی ته مواقع ورکول دي نو دا خو د غالبا د خاکې ده او د خاکې په ګراونډ کې یو کوم سکول سره تعلق ساتي او څه په دې موقع जी زه پیس کالج کې یم فرست ایئر کې زما اوس ایڈمیشن شوی دی اور هاکی گیم کوم اوس فرست ټایم گیم دی د هاکی ویل کېږي چې دا کم گیم دی زمونږ دا چې زموږ نیشنل گیم دی کوم چې نن سبا وړی دې ته څوک امپورټنس نه ورکوي او زما شوق هم هاکی کول دی زما خوښ هم دی خپل نیشنل گیم کول د څومره وخت نه کې مونږ اوس سټارټ کړی چې کالج کې مې ایډمیشن اخیستی دی پیس کالج سایډ نه کوم زموږ بس دا تقریبا فرست ایئر کمپلیټ کېدو والا دی همدې ځای نه کوم ما سکول کې نه دی کړی دې ګراونډ ته په لومړي ځل راغلی نه جی نه دې نه مخکې پریکټس ته راغلی و گیم فرست ټایم باندې دی نیشنل لیول باندې فرست په ټایم دې ګراونډ کې گیم درته څنګه لګي خوشحاله فیل کوم دی که ځکه چې زما ډېر شوق و هاکي کول او زما فیورټ گیم هم دی نیشنل گیم هم دی خو دې نه مخکې مونږ دې باندې پریکټس یې کړي دي نو ځکه راته اوس ډېر دغه نه فیل کېږي عجیبه د خپل ټیم نه څومره پورې مطمئن یې نن به مقابله څنګه وکړئ دلته کې داسې چل دی چې دلته کې ټیم اے ده او ټیم بي دی که نه نو دوی زیاتره ټیم اے ته امپورټنس ورکوي ټیم بي ته امپورټنس نه ورکوي خو زه د ټیم بي کیپټن یم لکه زه ټیم اے کې هم ښه پلیر یم بټ دوی کې ټیم ای کیپټن کوم چې لکه دوی ته هم څه دغه ورکوي که نه دې مقابلې جوګې چې زه ټیم یې سره وجنګېږي او جی دا ټیلنټ ویني او جی سم ډېر او جی چا سره مقابله ده اوس خو زمونږ د ټیم اے چې کوم دی نیو مسلم سره ده زمونږ چې کوم مخالف دي هغوی لا نه دي راغلی او جی نو چې هغوی کله راشي نو زمونږ ته لا پته نه لګي چې کوم کالج دی کتونکو هغه وایي چې زه ټیم بي کې یم خو زه د ټیم اے ټیلنټ ځان کې وینم همدغه شانتې چې ټیلنټ ځان کې ویني نو دا ډېره ښه خبره ده مستقبل کې څه جوړېدل غواړې مخکې تلګه زه خو د ما سپورټس کې هم شوق ته ډېر زیات او زه بزنس وومن چې بزنس کوم او خو سپورټس کې راته موقع میلو شو نو مخکې ځې او جی بالکل چې موقع راته میلو شي ډېر مخکې ځم د کور نه اکثر د موږ د زنانه چې کوم دي دوی ته موقع نه ورکوي او جی دا خبره خو ده ځکه چې د کور سایډ نه مې پې فورس وي اوس هم چې زه راتلم ما ته وایي چې دې څیز به خیال وکړې دې څیز خیال وکړې بټ چې مونږ څنګه مور پلار د سبق دپاره فورس کوو چې مونږ به ډاکټر جوړ کړم ډاکټر داسې د سپورټس دپاره یې فورس کړم یا سم نه وایي چې ستا خپل شوق وي که نه بیا کولی شي بالکل د چا شوق وي یا پوره کول دي ښه تاسو جي کوم سکول سره تعلق ساتئ څه وایې په دې موقع مونږ سینټینیل سکول سره تعلق ساتو مونږ په دې موقع باندې دا ویل غواړو چې زمونږ بیسټ گیم چې دی هغه نیټ بال دی او نیټ بال خو فلحال نن نشته سبا به نیټ بال وي خو زمونږ نیټ بال هم زمونږ ډېر شوق دی خو بس کور والا داسې مونږ ته کور نه اجازت نشته داسې لکه مونږ جینکې یو جینکو لپاره خلکه دومره دغه نه ورکوي بس بیا نه پس زمونږ دا شوق دی دا زمونږ خواهش دی ارمان هم دی چې مونږ پوج ته لاړ شو پوج ته لاړ شي ګډ دا راته ووایه چې د جینۍ یعنې د زنانه په دې معاشره کې کردار او یا آیا صرف به زنانه استاذه جوړېږي نه جی دا خو زنانه ضرور نه صرف استاد جوړ شي خو دا خو زمونږ د خلکو دا خبرې چې نه جینۍ له کوره بهر نشي وتې زمونږ خو د خلکو دا خبرې نه اوس په جینۍ سي جینۍ به گیم کوي مخکې نه جینۍ به نشي تللی جینۍ خو لکه وي د جینۍ خپل عزت دی خو بس څه وایو مونږ خلک خپل شوق ته نه پرېږدي زمونږ دا شوق دی چې مونږ نیټ بال کې مخکې لاړ شو خو بس نیټ بال کې مخکې لا نه وړو نه پس مونږ دا خپل پوره کوشش به مونږ کوو چې مونږ پوج ته لاړ شو پوج کې بیا یې نه پس مونږ چې کوم بیسټ ګروپ دی هغه کمانډو دی دا راته ووایه چې دلته ما یو ګیله وکړله چې لکه دا د نجي سکول سره ده که نه څونه تیزه لګیا ده څوک د خبرو وار چاله نه ورکوي او بل خوا تاسو یې دې خوا ته چې کوم دی شپېته اویا زره روپۍ تنخوا لي دې خوا ته چې کوم دی شل پنځه زره روپۍ تنخوا لي کمې څه دی چې دلته کې زموږ د سرکاري سکولونو طالبات چې کوم دی مخې ته نشي راتلی دې خبرې سره مې اتفاق کوئ او جی وبکو سره نه وبه نه کوو که نه ته خپله فیصله کوې چې ستاسو استادان یې تاسو سره دا خواري نه کوي خو ولې
بس او زمونږ استادان چې دي هغې هم د ګورنمنټ سکول کې سبق ویلی ګورنمنټ سکول کې اوس هغې هم ټیچینګ کوي بس هغې باندې هم کور کې واله دومره ډېر دغه نه ورکړی چې لکه هغې مخکې لاړ شي یا ګیم کې یا داسې څه نور کرکټ ته لاړ شي یا داسې فوج ته لاړ شي نو بس ځکه زموږ مثال یې موږ ته دومره دغه نه راکوي چې لکه تاسو مخکې لاړ شئ صحیح او دلته وایي انټرویو هم نه ورکوي او میډیا ته هم نه راځي او انټرویو به نه ورکوي میډیا ته به نه راځئ خو بس لکه زما دا شوق دی چې زه نیټبال کې مخکې لاړ شم خو بس کور والم د اجازت نه راکوي او سکول سایډ نه هم دا دغه نشته وي نه به ځئ لکه مخکې تلل وي بس خپل شوق دی وي هغه سکول کې برابر کې سکول کې اوس زموږ 10th دی زموږ خو بس 10th چې وکړو بیا یې نه بس زما دا خواهش چې زه فوج ته لاړ شم فوج ته لاړ شم ښه ته څه وایې زه دا وایم که نه چې دلته نن سبا 400 کې دا نجي سکول نه مطلب دا سرکاري سکولونه والا واړه کې ځکه دغه نشته د سپورټس که نه دوی خپل ټیلنټ نشي شو کولی چې لکه دوی اوس وګورئ چې دوی څومره ډېر ماشومان راځي زما ورته خیال و دوی دلته کې ولاړو او پرایویټ والا زموږ هلته کې ولاړ دي صحیح ده هغوی سره کوچ لګیا دي د هغوی میم لګیا ده ټول لګیا پریکټس ورته کوي دلته کې یوازې ولاړ دي شپږ بجې نه کې لکه دوی سره نه میم راغلی دا نه ورسره سپورټس میم شته څوک هم ورسره نشته لکه دوی څوک دوی ته څوک امپورټنس ورکوي چې دا د ګورمنټ دي دوی که ورسره شته ټیلنټ نه او تاسو هغې طرف ته کتئ چې ټول ورسره لګیا دي دوی چې کوم دي څومره دوی ته خپل فنډ ملاویږي بټ څوک هم دوی ته امپورټنس نه ورکوي څوک دوی ته سپورټس هغه ورکوي چې دوی ته توجه ورشه دا پکې وي چې ډېر د پرایویټ نه ګورمنټ والا ډېر تکړه دي دوی کې طاقت زیات دي انرژي زیات دي سټیم نام زیاته وي زموږ پرایویټ والا سم نه دي بټ دوی ته امپورټنس څوک نه ورکوي صحیح کتونکو ډیره مهمه خبره وکړله او ډیره د جووره خبره وکړه ډیره ګټوره خبره وکړه د دې بچی چې کوم دی ډیر زیات نظر دی او واقعي چې همدغه شانتې ده همدغه شانتې موږ ګیلې وکړلې چې هلته کې څومره تنخواګانې اخلي او دلته کې چې کوم دی راشي دې خوا ته دا وګورئ جي دا زموږ دغه لوبغاړو ته وګورئ چې دا به زموږ په نیشنل قومي لوبه چې کوم دی د هغې دغه دي تا دا لوبغاړي دي تا سره دي دوی سره یې که نه یس سر څه وایې په دې موقع سر بس څه به ووایو نو موږ خوشحاله یو چې گیمز وکړو اور دلته کې دا چې نور سکولونه هلته ډېر هغه دی که نه هغوی ښه گیمز کولی شي اور موږ هم بس ښه گیمز کولی شو په ځان مو بور شته یس سر په ځان سر زه هوکي فیډریشن والا ته لکه دا وایم چې دوی موږ دپاره فیسلټیز دغه کړي چې موږ دې گیم کې مخکې لاړ شو موږ خو دا کالج سایډ نه کوو او سر داسې اپورچونیټیز نشته موږ سره سټکس هم نشته داسې سر چې موږ ته دا فیسلټیز میلو شي چې موږ گیم کولی شو کتونکو دوی ته فیسیلیټي ورکړي شي نو هر څه کولی شي خو زه ډسټرک دغه ته چې کوم دی تحسین الله صاحب ته دا کریډ ورکوم چې هغه ورته ډېر ښه انتظامات کړي دي کتونکو مخکې به خبرې کوو زموږ سره اوسئ